دلته کې ایم پی ای وو نو پرویز خان او لیاقت خان مونږ خپل غم جاړو مونږ خپل عزت جاړو سکول ته پاره څوک سولر نه غواړي هر سړی خپل حجرې ته زور کوي زما په حجره سولر اسی واچوي زما د ګیرې ستنې وای سیګریټ ډکې آیس کی چرس لګیا دي میرټ په میتھس کې دي اډمیشن ورته په کمپیوټر کې ور کړی دی کمپیوټر والے ته په ساينس کې ور کړی دی ساينس والے ته په بل شي کې ور کړی دی چې کمپلیکس دی کنه وای دا ما جوړ کړی دی دروغجن خو دې ته دا خو قاضي صاحب انه تغیر دنیا الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دلته کې ناس څومره زما مشران دي زمونږ دلته مشران جمشید زما عزتمندو جمشید خو تاسو سره ډېرې سپینې او صفا خبرې وکړې اور یقینو کې زړه مو خوشحال شي چې یو داسې ټیم یو داسې ملګرتیا روانه شي چې قومي او صوبایي دواړو ته اسانه شي زما عزتمندو تاسو سره زمونږ مرګري جمشید زمونږ ورور هم دی تاسو سره تر راتلونکي وخت خبرې وکړې چې مونږ به څه کوو خو زه به لږ شاته خبرې وکړم چې دا خو به مونږ کوو وروره څلوېښت کاله نه زما پلار دلته ایم پی او نه ستاسو والد صاحب ایم پی او دلته کې نه 13 کاله زما تر ایم پی او نه ستاسو تر ایم پی او دلته کې ایم پی او نو پرویز خان او لیاقت خان مونږ خو به مخکې کوو خو د دوی نه خو به هم تپوس کوو چې څلوېښت کاله وروره تا څه کړي دي ته 15 کاله وزیر اعلی وې ته وزیر دفاع وې تا زما د پیرپۍ ته څه کړي لیاقت خان زما قابل احترام دی زمونږ ته تره ته عمر دی مونږ چا باندې څه ذاتي حملې نه کوو خو سیاسي تنقید زمونږ حق دی اب مونږ کوو لیاقت خان تا په 13 کاله کې دلته زما د بچي ته پاره څه وکړل هغې نه پس احد تحصیل ناظم و هغه د ماته یو کار وکړي چې هغه د دې پیرپۍ ته پاره څه وکړی شو اسحاق خان نن تحصیل ناظم ناست دی خلکو یې غټې غټې جنډې لګولې دي ورشي د دوی نه تپوس وکړئ وروره دا جنډې خو تاسو لګولې دي ټیک شو مونږ مشرانو خو خپل وخت تیر کو خو دا زمونږ دا ځوانان چې در بدر ګرځي زمونږ دا بچي ناست دي دوی د اسحاق زمونږ ته بچي ته پاره څه وکړل او یا د اوس تحصیل ناظم دی دی مونږ ته خپل منشور وښیي چې دی به څه کوي خالي سیاست خو په دې نه دی یار چې بس زه در سره یم او نر شو ټیک شو کارو شو 4 سکیلو شو 8 سکیلو شو آخر دا ملک په ترقي کوي که نه کوي زمونږ دا بچی به خروز ویني که نه ویني کنه دا ملک صرف زموږ غونتې میاګان صاحبانو خانانو ته جوړ دی د دې 100% په سیاست کې ګوري ټول خلک خراب نه دی خو د یو څو خلکو ته وجې زموږ غونتې شریف خلکو ته خلک په غلط نظر ګوري مونږ خپل غم جاړو مونږ خپل عزت جاړو چې یو خدای زموږ خو نیت هم صفا دی مونږ خو د دې ستا د مخلوق خدمت کول غواړو خو خلک اورېدو ته تیار نه دي ولې تمار چې چلے ته پړی نه یریږي دا خلک بار بار وچلې شو دوی بار بار وځپلې شو مونږ به اوس خلکو ته عین نه خایو ټول عمر به ټرانسفارمر دی او کمبه ده او پول دی او یار نالۍ ده او کوڅه ده زه نن تاسو ته چیلنج در کوم زه دا خبرې ځکه تاسو سره کوم دا جلسه نه ده دا یو داسې خپلو کې یو ملاقات دی زه تاسو سره صفا خبرې کوم دا ځوانان ولاړ دي چې یو کس یې مینې شي ایم پی ای شي یار زما ته بچي ته سکول ته څوک سولر نه غواړي هر سړی خپلې حجرې ته زور کوي زما په حجره سولر یا لکه نو دا بچی به څه کوي دا تاسو دا مونږ خو نه دي تاسو راوړي دي ستاسو بچی دی تاسو به زمونږ نه تپوس کوئ زمونږ ته کوره یا د ده ته کوره خو څوک نه خوري هر څوک الحمدلله ته خپل کوره خوري هر څوک ته خپل کوره خوري راپاسي واچوي زما د ګریوان ته لاس چې منتخب مې کوي واچوي د لاس دغه ته ګریوان ته لاس واچوي چې ایم پی ای صاحب مینې صاحب مونږ ووټ درکړی لا پې مو ویشتې نن زما ته بچي ته پاره تاسو څه وکړل زما بچی ته پاره ګراوند نشته سټیډیم نشته ټول ورځ ناستې ستنې وای سیګریټ ډکوي آیس کی چرس لګیا دي پوډر لګیا دي اخر مونږ به دا ځوان کل کله سمو خپل زمونږ بچی سار ته مور نه والو خوري په کور کې په چپلو په جارو وخي نو هغه په والو سکول ته ولیږي چې سکول ته لاړ شي هلته پې استاد را باندې کړي بیا ګرمي شي پکې هلته کې نشته هغه بیا لاړ شي ته یو ونې لاندې نو هغه به خاورې یار سبق وایي هغه به خاورې څه نوکري پیدا کړي ځان له نن تاسو دا مشران ناست دي که نه دا بچي ولاړ دي مونږ ته هغه بچی ناست دی مونږ ته یار دوی خو به هم څه سوچ کوي که نه چې یار په دې غټ ګاډو کې نن بیا څوک راغلي دي او تقریر کوي او زمونږ دا مشران ناست دي خو زه خو د دې ټاک نه ته کرسۍ ته تر ننه پورې چا نه کوم زما ته سکول زما ته مستقبل خو هېچا فیصله ونه کړو خیال یې ونه ساتلو زه خو د دې ځمکې نه کرسۍ ته چا کړی نه یم او زما مشران ناست دي پړکې وایي دا زه ولې تاسو سره خبرې کوم
څنګه چې جمشید الماتم ساره داسې قسم دی زه خلکو لیونی کم یار میرټ په میتھس کې دی ایڈمیشن ورته په کمپیوټر کې ورکړی دی کمپیوټر والے ته په ساينس کې ورکړی دی ساينس والے ته په بل شي کې ورکړی دی دا خو سما خالی جگہ پر کو ته ماشومان ته مستقبل سره لوبي دي ته ګراوند خبره یونیورسيټي خبره کالج خبره دی هلکی وزیر سوکو ته نوخار وزیر سوکو لکه شباب الله تعالی دی وبخي جماعت لپاره ډیر نږدې او قابل احترام زمونږه کولیشن ګورنمنت زمونږ ذاتی لکه د پی ټی آی په شانته 2/3 میجارټي حکومت نو دلته وزیر تاسو پرویز خټکو ته ایم پی چې څومره وزیران هغه خپل علاقو ته کار کړو چې یو اس پی آرډر پاس کیا چاته پاس کیږي یا یو اس پی ته څنګه پته لګي ډي ای جی ته چلان دي سم مسایل دي استاد مرزا سے چوبه ورته وي نو زمونږ سے چوکو خټک صاحب آیا د ای جی صاحب ته ویلو چې زما ته دا شی پکار دی خو چې کله ته خپل ذاتی مرګرو جیبونه ډکولو ته ذاتی چمچو خوشامند وي نو ډیر سو هر سو خو زما ته بچی ته پاره یې سم نو زما مرګرو دا سوال چې تاسو نه خلک ته پوښتنه نو صفا ورته چې روړ تاټ نه 13 پورې پرویز خټکو ته ایم پی منسٹر نو لاړ شي مردان ته وګوري کنه نن تاسو زما دا بچی دا ځوان چې دلته نه پاسي دی بکم خوازي دوی سره ته کلوز اشته چرته خو ته مردان بچی دا سپورتس کمپلیکس ته ځي ولی خان یونیورسيټي ته ځي میډیکل کمپلیکس شته انجینرینګ کالجونه شته یونیورسيټیان شته دا یو قاضي کمپلیکس دی کنه وې دا ما جوړ کړی دی دروغجن خو دې ته دا خو قاضي صاحب نو دغه بنیاد دی مریض لا ته امبولانس ته پوښې وې نه وې په خبر ته وړه وې مردان ته وړه دا مو کوم حالات ته نوې کمپلیکس دی نن کوم حالات ته راو یار وخت زموږ مشرانو تیر کړی دی هغوی کوم بنیادي کارونه کړي دي دوی نن دلته کې دا زیړ پیپونه غونډې راوړي دي دا یو څو پیپه واچوي موږ ګیس ورکوو وروره دومره لا په خو زما ترم نه وي ویشتې چې هغه ته نیم نوخار ګیس کړی او خو دلته عوامو حق دی زما ته پلا وایي زما ته پلار مال نه دی زما مال نه دی د دې خلکو حق دی زه ورته یو وسیلې ما ورکړم زما ته جیبه خو نه دي کړی نو دا ټرانسفارمر بم کیږي کھمبه بم کیږي دا پول بم کیږي دا نالۍ کوڅه دا زنیم جمشید خان شته نشته پرویز شته نشته دا خو کیږي دا خو بنیادي حقوق دي دا یو سرکل روان دی دا به هر څوک کوي په دې مه دوکه کیږئ بس سمپل خبرو کې زما ته بچي مستقبل ځوان دې تپوسو کې چې زما مستقبل